بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا حکیم سید عدنان شاه ستاسو په خدمت کې په یو نوې ټاپک سره څنګه چې په تیره ویډیو کې مونږ ویلو چې راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله مونږ د مردانه قوت حواله سره خبره کوو چې د چا سپرم ټیسټ چې کوم دی هغه د جراثیم د هغې دی ډیډ د 10 نه واله تر 20 30 40 50 60 70 پورې ډیډ جراثیم وي یا د دې سره ان اکټیو جراثیم د هغې مقدار زیات وي یا اکټیو چې کوم جراثیم وي نو د هغې مقدار ډیر انتهایی کم وي. په دې ټولو صورتونو کې یو بهترین څیز دی د دې لپاره موږ سره چې هغه ستاسو د سپرم کوالټي هم بهترینه جوړوي او دې سره سره چې کوم دی نو کوم ډیډ جراثیم وي او یا دې سره چې کوم ان اکټیو وي نو دغه ټول صورتونو کې بهترین کار کولو والا څیز دی. یو عام کورنۍ ټوټکه ده کیدای شي ستاسو ډېره خوښ هم شي چې پښتو کې ورته مونږ برسنډه وایو او عام طور سره منډو کې میلاویږي هم د سبزی والا سره. نو که چېرې تاسو د دې خپلې پریشانۍ نه تنګ او دې سره سره ستاسو د وړو مسله هم د اولاد نه چې ستاسو بعضې ډاکټران به تاسو ته وایي چې یاره ستاسو د تخم مسله ده، ستاسو د سپرم مسله ده، ستاسو چې کوم دی نو جراثیم ډیډ دي، مړه دي یا ان اکټیو دي، کار نه کوي. په دې ټولو صورتونو کې یو بهترین څیز دی سبزی نه سبزي ده او علاج نه علاج هم دی، خو بهترین علاج دی. په دې کې هیڅ شک نشته دی. دا تقریبا د یو دوو خبره نه ده بلکې تقریبا په دې باندې 50 مشاهدې ما سره خپلې شته چې کوم مونږه بعضې مریضانو له ورکو دا څیز او انتهایی زبردست څیز دی چې کوم خلک تنګ دي چې یاره مونږه د دوایانو د خوراک نه تنګ شو یا په علاجونو ستړي شو یا هر قسمه خبره نو کار به انشاءالله الله تعالی کوي او تاسو به یو څیز استعمالوئ چې هغې ته ویل کېږي برسنډه. او برسنډه عام طور سره دا څیز دی دا د سبزو والا سره هم میلاویږي او که هلته نه وي نو بیا به تاسو د دې منډۍ ته ځئ سبزي منډۍ ته. دا څیز دی که چېرې تاسو دا پیدا کړو هر ځای کې منډۍ کې هر ځای کې قیمت هم دومره نه دی تقریبا دغه 150-200 پورې تاسو ته کیلو میلاویږي. نو دا څیز چې دی د دې مقدار دومره دی چې نیم پاو برسنډه که تاسو دا مطلب صفا کې دا لږه کېږي په دې ډنډونو کې دغه کې لهو کې د کلو اړخونو ته 400 کې په مسیزو کې سوړیزو وغیره دې علاقو کې کلو اړخونو ته کېږي. نو که چېرې تاسو ته دا میلاوم شي تاسو 1 کیلو قدرې دا وام غشته برسنډه نو دا به تاسو داسې کار کوئ چې دې کې به نیم پاو چې هر څومره وی به تلی هغه نیم پاو چې دی به تاسو ډکرې کې صفا به کې سوتره به کې هغې نه بعد به بیا دا برسنډه چې ده تاسو چې دومره وویشوئ په اوبو کې لکه دا نیم پاو چې کومه تاسو کټ کې صفای کې دا په اوبو کې بیا دومره وویشوئ وجوشوئ که نه چې دا دومره شي چې د خوراک قابله شي. نو په دې کې بیا هغه ستاسو خپل اختیار دی که مالګه پې ځان ته اچوئ که چیني پې ځان ته اچوئ او که نه همداسې خورئ. په دې درې صورتونو کې دا خوراک جایز دی، مطلب تاسو دپاره فایده مند ثابتېدی شي. په دې درې صورتونو کې د دې استعمال صرف په هفته کې 3 ورځې دی، یعنی مطلب دا نیم پاو چې کوم برسنډه نو تاسو که فرض کې هفته شروع کېږي د هفتې د ورځې نه یا د پیر د ورځې نه نو تاسو دا پیر منګل بود نیم پاو سهار بیا د منګل په ورځ نیم پاو سهار بیا د بود په ورځ نیم پاو سهار نو دا 3 ورځې تاسو دا نیم پاو استعمال کړئ نو باقي ورپسې جمعرات جمعه هفته اتوار او بیا پیر منګل بود دغه حساب 3 ورځې په هفته کې بیا 3 ورځې په هفته کې نو صرف یو میاشت استعمال د دې داسې دی چې تاسو دا یو میاشت استعمال کړو نو انشاءالله زه تاسو ته ګارنټۍ سره وایم په ګارنټۍ سره زه تاسو ته دا خبره کوم چې انشاءالله تاسو بیا ټیسټ وکړئ. اول چې کوم ټیسټ تاسو کړی وي او بیا تاسو دوباره کوم ټیسټ وکړئ
د سپرم د منی، نو هغې کې یو خو دا وي چې که چېرې د 10% نه تر 20 30 40 هر څومره ډېډ جراثیم دي د هغې مقدار به انتهایي کم ته راشي، 10 ته به راشي، 5 ته به راشي، که زیات نه زیات وي نو 20 دغه پورې کمیږي که نه. نو که دومره دا را کمیږي او انکټیو جراثیم که فرض کا 25 30 40 50% هر څومره وي هغه اکټیو نسبه پکې پیدا شي. اکټیو نسبه دا وي چې لکه دا چې کوم کار نه کوي کوم جراثیم، نو دا به واپس خپل لیول له لاړ شي، کار به شروع کی. مطلب که اول 50% جراثیم انکټیو نو دا به اوس 10 5 او یا بالکل به ټول اکټیو شي. په یو میاشت کې دنده په ګارانټۍ سره انشاءالله کار کوي او بالکل مایوسه کېږي مو. دې سره ستاسو دغه مسله هم حل کېږي او ورسره بله خبره ده چې دې سره ستاسو مردانه طاقت چې کوم دی هم په ځای شي، د پروټین کمی پوره کوي، تاسو په وجود کې چې کوم د کیلشیم کمی دی پوره کوي او سپینل کارډ کې ډېر ښکلی کار کوي. دې سره د منی چې کومه ده مردانه منی په دې کې انتهایی زبردست کار کوي په هر لحاظ تاسو دپاره، لکه د یو سړي دپاره دا زبردست چیز دی. که چېرې معمولی کمزوري هم تاسو کې وي یا داسې د جراثیمو حوالې سره یا مردانه کمزورۍ حوالې سره، نو په دې ټولو کې دا دومره ښکلی کار کوي که چېرې تاسو دا استعمال شروع کړو نو بیا به تاسو د دې د پرېښولو زړه نه کېږي. دا دومره بهترین چیز دی، خو د علاج په غرض بیا خورئ دومره چې نیم په قدرې وي، ځکه چې دا یو خو دې کې دا دي چې په معده باندې لږ شانته کې لوډ راولي، هر ځل نه او هر چاله نه. بعضې خلکو له چې د هغه هم دا چې تاسو دا متواتر استعمالوئ، که داسې استعمالیږي لکه پیر منګل بود 3 ورځې، بیا بل هفته کې پیر منګل بود، نو دا 3 ورځې په هفته کې تاسو دونه څه نه وي او نه مسله جوړئ. البته دا ده چې قبض معمولی شانته کې بعضې چاله جوړئ، خو دې سره که د معدې څه دوی څوک استعمالوي هم ټیک ده، که نه استعمالوي نو هم ښه خبره ده، هسه خبره نشته. او کار یې داسې دی، دومره ښکلی کار دی چې انشاءالله که چېرې تاسو دا برابر جاري وساتل او تاسو ته واقعي مسله وي د سپرم کې د ډېډ جراثیمو د ان اکټیو جراثیمو، نو دا به تاسو له دومره کار کوي چې لکه چې تاسو په یو میاشت نه پس یا په دویمه کې یا په همغه میاشت کې تاسو صاحب اولاد کېدی شئ. په دې سره الله پاک تاسو له پې اولاد هم درکولی شي. دا یو ذریعه ده، وسیله ده، خو بهترین څیز الله تعالی پیدا کړی دی. هر یو څیز کې خامخا څه نه څه فایده وي او په دې کې د مردانه طاقت حوالې سره ډېرې زیاتې فایدې دي په برسنډه کې. او برسنډه تاسو استعمالولی شئ عام روټین سره، سبزی ترکاری کې، او دغه طریقې سره چې کومه ما تاسو ته ویله چې دا به تاسو نیم په برسنډه په لږو شانتو اوبو کې به صفا کې وړه به کې کټ به کې هغه به وویشوئ نیم په برسنډه. نو هغه چې کله تاسو وویشوئ نو هغې باندې بیا د مزاج مطابق مالګه چینی چې هر څه اچوئ هغه استعمال کړئ. انشاءالله چې په یو میاشت کې د الله په حکم سره یو خو به ستاسو سپرم کوالټي انتهایی بهترینه شي او بل صاحب اولاد بشي، الله تعالی به اولاد درکړي او مردانه طاقت چې کوم دی به ستاسو بحال شي، په خپل ځای بشي. نو انتهایی بهترین رزلټ دی، یو ځل استعمال کې انشاءالله. راتلونکي ویډیو به انشاءالله په یو نوی ټاپک سره جوړو. زموږ چینل لایک کې، سبسکرایب کې او شیر کې. ډېره مهرباني.